أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. د سوره بقره شپاړسم رکوع شروع شوه. خلاصه او حاصل د دې رکوع شپږ خبرې دي. یوه خبره زجر دی هغه چا لره چې د ملت ابراهیم نه اعراض کوي، او ترغیب دی منلو د دې پیغمبر ته چې د دې پیغمبر تابعداري وکړي. دویمه خبره د ابراهیم علیه السلام د مقام او مرتبه وجه او بیان شي چې هغه د الله رب العالمین تابعدارو، نو ځکه ورته دا مقام او مرتبه میلاو شوه. دریم خبره دریم مقصد به ذکر شي چې من کم مخکې ویلو چې د ابراهیم علیه السلام تذکره کیږي دلته د پاره د دریو مقاصدو. یو مقصد داو چې بیت الله شریف جوړ شوی توحید د پاره دی، نو فلم تشرکون فی، تاسو په دې کې شرک ولې کوئ. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ سره دا ذکر شوی. دویم مقصد داو چې دا پیغمبر خو په دعا د ابراهیم علیه السلام سره راغلی دی، نو فلم تنکرونه، تاسو ردین انکار ولی کوي. او دریم مقصد هغه بدلته بیان شي چې توحید خود ټولو پیغمبرانو مشترک دین دی، د ټولو شریک دی، نو تاسو ولی دا توحید نه منئ. دا دریم مقصد به بیان شي. څلورمه خبره شپږ زواجر به بیان شي، زجرونه رټنې. او پنځمه خبره شان د صحابه به ذکر شي، د صحابه مرتبه او شان. او پنځمه خبره بیان د معیار د ایمان او طریقه د دعوت، د ایمان معیار به ذکر شي او د دعوت طریقه به ذکر شي. نو اوله خبره زجر مورزینو ته د ملت ابراهیم نه، د ابراهیم علیه السلام د ملت نه او د دین نه چې څوک اعراض کوي، نو هغې لره زجر، هغې لره رټنه. نو الله وایي ومن او څوک دی یرغبو چې مخ واړی عن ملت ابراهیم د دین د ابراهیم علیه السلام نه، الا من سوا د هغه چا نه سفیها چې قمقل کړی نفسه خپل ځان لرا، ولقد اصطفیناه او یقینا غوره کړی او منګ دی ابراهیم علیه السلام لرا فی الدنیا فدنیا کی، وانه او یقینا یبا د ابراهیم علیه السلام فی الاخرة فآخرت کی لمن الصالحین، خامخا د کاملو نیکانونا د پوره نیکانونا، یا لمن الصالحین د کامیابونا، کامیاب بی او یا کامل نیک بی. اذ قال له ربه اسلم، وز دلتا مقام د ابراهیم علیه السلام داغی وجه ذکر کئی چې ابراهیم علیه السلام الله ما غوره کړو د استفیناه فی الدنیا، داغی وجه دا داغی علت دی چې ابراهیم علیه السلام ولی الله غوره کړو. الله و اذ قال کله چې ویل له دی ابراهیم علیه السلام ته ربه رب د اسلم تابعدار اوسیگا، دلته مراد استقامت دی. اسلام خو قبول کړو تابعدار، خو همیشه تابعدار اوسیگا. اسلم تابعدار اوسیگا. قال نو ویل ابراهیم علیه السلام اسلمتو زتابدار یما لرب العالمین د رب د مخلوقاتو. ووصى بها ابراهیم بنیه و یعقوب. دا اوس
دریم مقصد دی چې کوم د ابراهیم علیه السلام د تذکیرینا دا دریم مقصد چې توحید د ټولو پیغمبرانو شریک دین دی. وګوره دی پیغمبرانو په توحید سره وصیت کړی دی. ووصوا او وصیت کړو بها د دې خبرې ابراهیم علیه السلام. وصیت مضبوطی خبره ته ویل کیږي چې پای کې بیا تبدیلی نشي کېدلی. ووصوا او وصیت کړو بها د دې خبرې ابراهیم علیه السلام بنی خپل زامنو ته و یعقوب او یعقوب علیه السلام هم کړو. څه ویلو؟ یا بنی یا ایزما زامنو ان الله اصطفى یقینا الله تعالی غوړه کړی دی لکم ستاسو د پاره دین ان الله اصطفى لكم الدین یقینا الله تعالی غوړه کړی دی ستاسو د پاره دا دین. فلا تموتن پس ممړه کیږئ تاسو الا وانتم مسلمون مگر په داسې حال کې چې یې تاسو مسلمانان. الا مگر وانتم په داسې حال کې چې یې تاسو مسلمون مسلمانان. د دې څه مطلب شو چې تاسو ممړئ مگر چې مسلمانان یې. مرګ خو د انسان په اختیار کې نه دی. نو جواب دا دی چې مرګ د انسان په اختیار کې خو نه دی، خو مطلب همیشه په ایمان باندې اوسیږئ او د مسلمانۍ کارونه کوي نو چې مرګ راځي نو خامخا په ایمان کې راځي. ځکه چې ته په مسلمانۍ باندې هر ټیم مرګ ته تیاری او هر ټیم په ایمان کې او هر ټیم د بې ایمانۍ نه ځان ساتي، هر ټیم د ګناه نه ځان ساتي، نو خامخا په نیکۍ کې بمري، په ایمان سره بمري. ام کنتم شهداء اذ حضر یعقوب الموت. اوس د دې نه زواجر شروع شو، رټنې شروع شوي. نو دا اولنې زجر دی. اولنې زجر هغه دا دی چې دی ویل چې ابراهیم علیه السلام او یعقوب علیه السلام په یهودیت او نصرانیت باندې وصیت کړی دی. نو الله وایي تاسو هلته وایي چې دیو دا وصیت کو. ام کنتم آیا وایي تاسو شهداء حاضر اذ حضر کله چې راغی یعقوب الموت یعقوب علیه السلام ته مرګ. کله چې یعقوب علیه السلام باندې مرګ راته نو تاسو وایي چې هغه په یهودیت یا په نصرانیت باندې وصیت کو. اذ قال لبنی کله چې ویل هغه خپلو زامنو ته ما تعبدون من بعدی د چا بندگی بکوي تاسو من بعدی زمانه وروستو. قالو نویل دغه زامنو نعبدو منگ با عبادت کو الہ کا استاد معبود و الہ آبائی کا او د معبود د پلار نکستا. یا قالو ویل دیو نعبدو بندگی بکو منگا الہ کا حقدار د بندگی استا و الہ آبائی کا او د حقدار د بندگی د مشران استا. ابراهیم چې ابراهیم علیه السلام دی و اسماعیل او اسماعیل علیه السلام و اسحاق او اسحاق علیه السلام دی الہ واحدا چې دا حقدار د بندګۍ دی یکیو. یعنی د دې ټولو خدای او الہ یو دی. الہ واحد مطلب دا شو. وګوره په دې کې د زامنو د یعقوب علیه السلام وی موږ به د خپل پلارانو استاد پلارانو استاد الہ او استاد پلارانو د الہ بندگی کوو. داغه د حقدار د بندگی چې کوم دی داغه بندگی وکاو. ابراهیم علیه السلام یې نیکو، اسماعیل علیه السلام ترو او اسحاق علیه السلام د پلارو. او چون کې تر چې کوم د نظام پشان د چا باندې د پلار باندې حدیث کې راځي چې تر پشان د پلار دی. او بیا پکې ورپسې ویل الہ واحد حقدار د بندګۍ یکیو. یعنی څومره چې تیر شو ابراهیم علیه السلام، اسماعیل علیه السلام، اسحاق علیه السلام، نو د چا ذهن ته راځي چې د دیو به جدا جدا خدای، د دیو به جدا جدا الہ او حقدار د بندګۍ وي. نه الہ واحد حقدار د بندګۍ یکیو، معبود یکیو. ونحن له مسلمون او مونږه خاص داغه تابعداري کوونکیو.
ترجمه دوباره وورئ. ومن او څوک دی یرغبو چې مخ واړی عن ملت ابراهیم د دین د ابراهیم علیه السلام نه الا من سوا د هغه چا نه سفیه نفسه چې قمقل کړی خپل ځان لرا ولقد اصطفیناه یقینا غوره کړی موږ هغه لرا فی الدنیا په دنیا کې وانه فی الاخرة لمن الصالحین او یقینا یباغا په آخرت کې خامخا د کامیابونا یا خامخا د کاملو او پوره نیکانو نه اذ قال له کله چې ویل هغه ته ربه رب داغه اسلم تابعدار اوسېږه قال نو ویل ابراهیم علیه السلام اسلمت ز تابعدار یما لرب العالمین د رب د مخلوقاتو ووصوا بها او وصیت کړو د دې خبرې ابراهیم علیه السلام بنی خپل زامنو ته و یعقوب علیه السلام هم کړو یا بنی یا ای زما زامنو ان الله اصطفى لكم الدین یقینا الله تعالی غوړه کړی دې ستاسو د پاره دین فلا تموتن پس ممړه کېږئ تاسو الا وانتم مسلمون مگر په داسې حال کې چې یی تاسو مسلمانان ام کنتم آیا وی تاسو شهداء حاضر اذ حضر یعقوب الموت کله چې راغی یعقوب علیه السلام ته علامات د مرګ اذ قال لبنی کله چې وی خپلو زامنو ته ما تعبدون من بعدی د څه بندګي به کوئ زمان وروستو قالو نو ویل اغي نعبدو منگ با بندگی کو الہکا د حقدار د بندگی ستا و الہ آبائکا او د حقدار د بندگی د پلار نکستا ابراهیم چې ابراهیم علیه السلام دی و اسماعیل او اسماعیل علیه السلام دی و اسحاق او اسحاق علیه السلام دی الہا واحدا حقدار د بندگی یکیو ونحن له او منگا خاص دغا اللہ تعالی تا مسلمون تابداری کون کیو. سبحان اللہ و بحمدی سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.